بل طرف ته وګورئ په سوره فرقان کې الله جل شانه د مؤمنانو صفاتونه ذکر کړي. نمبر 1 والذین لا يدعون مع الله الها آخر. نیک خلق کم دي چې د الله سره بل څوک شریک نه جوړي، دا نیک خلق دي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. دویم صفت د نیکو خلقو دا دی چې دی بنا حق قتل نه کوي. ولا يزنون. او دریم صفت دا دی چې دی په چرته په زنا کې نه واقع کیږي. دا د مؤمنانو صفات دي. قرآن او حدیث کې ذکر مونږ او تاسو لږ په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې زمونږ به د معاشره کې زمونږ به د ملک کې د زنا اړې څومره کامیابي دي، د لواطت اړې څومره کامیابي دي. د بار ملکونو نه خلک نه راځي، زمونږ مسلمانان پکې مبتلا دي. دغه ځای کې د چا خویندې د چا میندې ناستې دي، دام د چا پیداوار دی. خچې ورلزي دا زمونږ او ستاسو بچي دي، نوجوانان دي. ولې دا زنا ته طرف ته مایله شو؟ چند اسباب داسې دي چې د هغې په وجه باندې دا مجبوره شو. د دې وجې نه شریعت حکم کوي مور او پلار ته چې کله ستاسو بچي دومره حد ته ورسیږي چې ښځه سنبالولی شي، د ښځې مهر ادا کولی شي، حقوق ازدواجي پوره کولی شي، نو چې څنګه بالغ شي د دې صفاتو والا شي نو واده ورله وکړه. ظاهره خبره د فتنو د فساد په زمانه کې چې نوجوان شي نو دا بس خامخا خپل ضرورت د یو طرف پوره کوي. ډېر حالات داسې دي مونږ له راشي یاران دوستان وایي زمونږ د والد صاحب ته لږ ترغیب ورکړه چې کم از کم جینۍ خو راله وکړي که نه. بالکل نوم هم نه لي، زما دا د عمر 30 سال ته ورسېدو، 35 سال ته ورسېدو. دا یاران دوستان راته وایي. نو د موقع مناسبت سره بیا د هغې والد سره خبره شوې. دا ولې رستو رستو کېږي؟ اصل وجه رسمونه رواجونه. وی جی کالی نشو کولی، اوس په 10 توله کالي هغې ډیمانډ کوي، دا به د کم ځای نه روړو. قیمتي کپړې غواړي، دا به کم ځای نه روړو. هغوی ډیمانډ ډېر دی چې بهی روټۍ په شادي حال کې ورکې، دا به د کم ځای نه روړو. په دغه وجه باندې رسمونو رواجونو تباه و برباد کړو. او دې طرف ته نه ګوري چې زما نوجوان نسل په کم څیزونو کې مبتلا دی، خو دا رسمونه رواجونه ختم که که نه. بعض اوقات مونږ ته خلک وایي چې ستاسو د مولیانو تنخوا کمه، تاسو پکې څنګه ګزاره کوئ؟ همدا رسمونه رواجونه پکې نه کوو. خو دا چلونه مونږ شروع کړل نو بیا به دې کې چېرته ګزارې کېږي؟ نه د چا نکریزو لزو او نه په خپله نکریزه کوو، نه د چا ګوټونو لزو نه په خپله ګوټونه کوو. داسې ډېرې خبرې دي. نه خپله رسم رواج کوو او نه د بل چا رسم رواج منو، نه ورلزو. د دې وجې نه زمونږ هغه داسې ساده غوندې زندګي ده، نو هغه بیا په لږو څیزونو کې پوره کېږي. الحمدلله. نو که دا رسمونه رواجونه مونږ شروع کړل نو بیا زمونږ هم ګزاره ګرانه ده. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې سترګې هم زنا کوي. العینان زناهما النظر. د سترګو زنا څه ده؟